ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. قرآن شریف ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلي دی وخت کې پتا سبحانه د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باندې او شپم د ویشتم شپه دی مقرر کړی دا د تاسو زمينه کړی محبت کړی چیرې د شپه تاسو د الله په کور کې راشي په عبادت کې راشي د قرآن ختم نسبت حاصل شي فرشتي په دعا باندې امين وي فرشتي زموږ تاسو د پاره د بخنه دعاګانې غواړي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قرآن سوکم ختم کی دا غسوال دعا قبلیگی دا قاری سیب دعا قبلیگی کم قاری سیب قرآن ختم او بے اور پس شاعت سمر مسلمانان ولاړو ټولو دعاګانې به قبلیگی انشاءاللہ. او دا کم مسلمانان چې نن دی مجلس تغلی د قرآن د ختم نسبت سره الله ډیر قدردان او غیرتی ذات دی. انا اغیر ولد آدم والله اغیر منی. پیغمبر علیہ السلام فرمای غیرتی زیما تاسو کې د ټولو نه زیات او الله زمم زیات غیرتی دی. الغیرت من الایمان. غیرت د ایمان حصہ ده. لا ایمان لمن لا غیرت له. دا کس ایمان کامل نه دی چا کې چې غیرت دی. مومن به غیرت د الله په دین باندې کوي. مومن به د الله په کار کې خپل غیرت کار کوي. مسجد مدرسه او عالم او طالب قرآن او حدیث دا دینی مجالس دا زمونږ تاسو د غیرت زین. نو زما محترم الله ډیر قدردان او غیرتی ذات دی او غیرتی انشاء الله خوخي. دا کم مسلمانان چې نن راغلي دی مجلس ته دا الله خزانه ډکی دی والله بانی لټي. د دوی مثال دا سي دی لکه یو سړی د کونرالی او جمع لرا روان دی او امام په اخیری قاعده باندې ناس دی او د امام سره په اخیری قاعده کې شامل شو. زمونږ د فقه مسله دا ده چې د کس ته د پوره جمع ثواب ملو شو. دا نن تاسو په اخیری قاعده کې شل شوي. دا قرآن ختم شو او دا نن اخیری مبارک شپه ده. دا مجلس مبارک دی. دا وینا اوریدل مبارک دی. زمونږ د راتل مبارک دی او د فرشتو مجلس دی. رحمتونو باران دی. د فرشتو امین دی. ان شاء الله ټول ته به د پورا قرآن شریف د ختم ثواب ملاوي. الله پاک دې زمونږ تاسو په زړونو کې د داسې مجالسو قدرانی پیدا کړي. زما محترم دا رمضان المبارک میاش دا په دې ټول کال کې 12 میاشتې دي. دا میاش ډیره مبارکه ده او سید الشهور د دې ټولو میاشتو سرداره دا رمضان المبارک ده. اذا دخل شهر رمضان دا رمضان المبارک میاش راشي فتحت ابواب السماء د اسمانونو دروازې کولو شي. فتحت ابواب الرحمه د رحمت دروازې کولو شي. فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي. وسلسله الشیاطین او سرکش شیطانان قید شي. وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې بند شي. او نفل په فرض بدلیږي. فرض پاویا د قبلي او دعاګانی قبلي. د روزدار یو دعا د روزما په وخت کې خامخا قبلي. د پیشبنی په وخت کې د تهجد په وخت کې دعاګانی قبلي. د الله شکر ادا کو چې الله د رمضان المبارک د میاشتې وجود توفیق راکړ. د تراو توفیق راکړ او په تراو کې د قرآن شریف د ختم توفیق راکړ. په دې د الله شکر ادا کو. لئن شکرتم لازیدنکم. که تاسو زما د نعمت شکریا ادا کوئ نعمت درته نور زیاتوم. ډیر خلک خدا سیو چې تیر کال به تاسو سره دلته په سکه ولاړو او تاسو سره به درو جماعتي په درستخان ناست او تاسو پېشمنی کې په درستخان ناست او هغه خلک نن د خور لاندې پراته دي. ارمان کوي چې کاش موږ دنیا کې او په دې رمضان کې مروجي نیولې وي. په دې کې تراویح کړې وي. په دې کې ختمونه کړې وي او په دې کې نوافل کړې وي. په دې کې ذکر اثر کړې وي. د قرآن شریف ختمونه هم کړې وي او په دې کې دعاګانې جړاګانې کړې وي. خو هغه غو موقع ختم شو. دا یو چانس انسان الله ور کوي. موږ له مقرره کړی په دې د الله شکر ادا کو. او سم په دې معاشره کې ډیر خلک داسې چې دا غوي زړه غواړي چې موږ مسجد ته لاړ شو او موږ جمع وکړو موږ تراویح وکړو موږ ختم وکړو. ډیر داسې بیماران دي چې هغه راتلی نشي هغه ودرې دي شي د کټ نه را پاسې دي نشي او ډیرو ته خو داسې بیماری لګلې اکسیجن ورته لګېدلې. د رمضان نه خبرم نه دي. موږ د الله شکر ادا کو چې الله را سره دا احسان کړی او دی شکر سره برات الله دا نعمت ته او دا د رمضان اخیری اشاره ده. رومبنی اشاره ده رحمت ته. دویم اشاره ده مغفرت ته. دا اخیری اشاره دا د جهنم نه ازادي ده او بیخي اخره ده.
ویشتم شپه د انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په اخري خاتمه باندې. دا موږ تاسو وایو الله دې زموږ ستاسو اخري خاتمه ښه کړي. نو الله دې زموږ ستاسو د رمضان المبارک دا خاتمه هم ښه کړي چې د وجیم قبول شي، د تراویم قبول شي، د ختمونم قبول شي، د دعاګانم قبول شي د الله په دربار کې. نو زما محترم میاشت د ټولو میاشتو سردار ده، او دا کم قرآن چې تاسو نن ختم که دا قرآن د ټولو کتابونو سردار دی. آسمانی 104 کتابونه نازل کړي دي، په دې مبارک میاشت کې نازل شوي دي. سل صحیح او سلور کتابونه، تورات، زبور، انجیل، قرآن. قرآن د ټولو کتابونو سردار دی د یو څو وجونه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان المبارک میاشت کې دا قرآن شریف نازل شوی دی. نو قرآن هم د ټولو کتابونو سردار او دا میاشت د ټولو میاشتو سردار، او دا قرآن په عربی کې نازل شوی دی. په دنیا کې 800 لګبګ جبه چلی، په دې ټولو جبو کې د ټولو نه مبارکه جبه د عربی ده، ځکه دا د جنت زبان دی، دا د آخرت زبان دی، دا د قرآن زبان دی، دا د پیغمبر علیہ السلام زبان دی، دا د صحابه کرامو زبان دی. احب العرب للثلاث، حدیث کې راځي تاسو د عربو سره د درې وجو نه محبت کوئ. انی عربی، ز عربی ما، او قرآن په عربی جبه نازل دی، او د جنتیانو زبان دا په جنت کې عربی. شاګټه فتاوا ده پاغي کې لیکلي لو کان المیت اجمیا لصار عربیا بالموت. د انسان چې د هر زبان سره تعلق دی، مرګ سره د دن عرب جوړ شي، ځکه په آخرت کې ټول عربي ده. دا نور جبی اردو، پښتو، سندھی، پنجابی، بلوچی، انګریزی، یا په دنیا نور څومره جبی چلی، مرګ سره دا جبی ختمیږي، په آخرت کې عربي ده. نو دا قرآن الله د جنت په زبان کې نازل کړي. او زمونږ ستاسو بدقسمتی ده چې موږ اردو زده کړه، پښتو زده کړه، سندھی زده کړه، بلوچی زده کړه، انګریزي زده کړه، او د دنیا سخت کارونه زده کړل، یو عربي زده نه کړه. شپېته کاله مزکو د سورۃ فاتحه ترجمه زده نه کړه. دا څومره د افسوس خبره ده. دا زمونږ ستاسو کمزوري ده. دی علماء ته نږدې شو، کم از کم د المنز د المصلی یناجی ربه، منځ کوونکې د الله د سره پټې پټې خبرې کوي. اوس موږ په خپلو خبرو باندې نه پی. قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، الله فرمای دی بنده سره ما د منځ قسم کړی. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، کله چې بنده په منځ کې وي الحمد لله رب العالمین، نو الله جواب کوي حمدنی عبدي، زما بنده زما حمد بیان دی. وی الرحمن الرحیم، الله جواب ورکی اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا صفت بیان دی. وی مالک یوم الدین، الله جواب ورکی مجدنی عبدی، زما بنده زما لوی شان بیان. دا سداري خبر الله جواب ورکی. نو چې موږ په شپېته کاله کې خپل خبره پوی نشو چې دا څه سوي ما، نو دا الله په خبره باندې پویدل ورستو خبره ده. ځکه موږ له مونږ مزه نه راکړي، تلاوت مزه نه راکړي، تراوی مزه نه راکړي، ختم مزه نه راکړي، ځکه موږ قرآن پیږو نه، قرآن هم زده کړی نه دی. نو قرآن د جنت په زبان کې نازل شوی دی، او بیا په کوم ځای کې نازل شوی دی؟ په ټوله دنیا کې تقریبا 200 ملکونه دي. په ټولو کې مبارک وطن دا سعودي عرب دی، او بیا په دغه کې مبارک ښارونه دا مکه مکرمه او مدینه منوره. او دا د څه د وجې؟ د ریالونو د وجې، د سونې د وجې، د پټرولو د وجې نه، دا د بیت الله شریف د وجې او د مسجد نبوي د وجې. بیت الله شریف د الله کور دی، او حدیث کې راځي په دې باندې شپږ شل رحمتونه 24 غنټې نازلېږي. شپېته هغه چاته ملاویږي څوک چې طواف کوي، سلويخ هغه چاته ملاویږي څوک چې په مطاف کې بیت الله شریف ته مخاوخ مونږ کوي، او شل هغه چاته ملاویږي څوک چې بیت الله شریف ته ګو. بیت الله شریف ته قتل عبادت دی. 5 من العباده، زو سيزونو ته قتل عبادت دی. النظر الى الكعبه، بیت الله شریف قتل عبادت دی. النظر الى زمزم، زمزم وبو ته قتل عبادت دی. النظر الى المصحف، دا کوم قرآن چې تاسو ختم کدی ته قتل عبادت دی. النظر الى وجه الوالدين، د مور پلار مخ ته قتل عبادت دی. النظر الى وجه العالم، د عالم مخ ته قتل عبادت دی. نو دی بیت الله شریف ته قتل عبادت دی.
او حج عمرې له چې څوک شي او دی په لومبي نظر باندې بیت الله شریف ته وګوري نو دی چې کومې دعاګانې کوي هغه دعاګانې قبلېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس وی حضرت زه حج له روان یم او اورېدلي مې د عالمانو نه چې حج له څوک لاړ شي عمرې له لاړ شي او بیت الله شریف ته مخامخ شي او دې دعا غواړي دغه دعا یې قبلېږي نو ما ته داسې جامع دعا وښیي چې هغه زه هلته وغواړم. د غټو خلکو غټې خبرې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولو امامانو استاد دی او ډېر خدمات دي. دا قرآن شریف دا تاسو چې کوم نن ختم کړي په رمضان کې به هغوی یو شپې ته ختمونه کول، یو ختم د ورځ او د شپې یو په تراو کې. الله به ورته په وخت کې برکت اچو. په خپل ژوند کې دا قرآن شریف 8000 مرتبه ختم کړي. 12,75,000 مسائل د قرآن نه استنباط کړي. 50 پیدل حجونه کړي. پړومبي ځل چې حج د لاړې او بیت الله شریف ته مخامخ خودرې 2 رکعاته نفل وکړل. د نفل په یو رکعت 15 سپارې تلاوت کړي او به په دویم رکعت کې 15 سپارې تلاوت او په اخیری ځل چې حج د لاړې نو بیت الله شریف کې دنه 2 رکعت نفل کړي او د نفل په یو رکعت کې پورا قرآن شریف ختم کړي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کسر علی حج ل رواني اوریدلی مې دي چې بیت الله شریف ته مخامخ شي هغه دعا قبلي ما ته یو جمی دعا او خیسه دعا غواړم. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورجیبه دعا خوده وی چې کله بیت الله شریف ته مخامخ شي دا دعا به غواړي اللهم كلنا وجعلنا لك. دا اختصر دعا اللهم كلنا وجعلنا لك. یا الله ته زمونږ شه او موږ د خپل ځان کا. بس چې دا دعا قبول شو نو ارسستا شو. الله ته زمونږ شه او موږ د خپل ځان کا. الله زمونږ شه او موږ د الله شو ټولې مسلې حل نشوي. دا دعای ورته وخوده. نو بیت الله شریف ته قتل عبادت دی او بیت الله شریف ته چې مخامخ او په دې بی نظر باندې کومې دعاګانې غواړي هغه دعاګانې قبلي. او دا موږ چې طواف کوو د حجر اسود نه طواف شروع کیږي دا د جنت کاڼي دي. آدم علیه السلام چې د جنت نه راته سره لس سیزونه راوړي پاغي کې یو دا کاڼي دی حجر اسود. پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل دا کاڼي چې د جنت نه رالی دا سپینو او د بیت الله شریف په ګوټ لګېدلې دي اوس تور دي. وی زما د امت ګناهونو دا کاڼي تور کړ. کله چې حاجی حج عمرې له لاړ شي د دې کاڼي خاصیت دا دی دغه ځینې طواف شروع کی شنه لیټونه لګېدل نو دا کم کس چې طواف کوي دغه بیت الله شریف ګوټ ته مخامخ شي او د طواف نیت وکړي او به دې کاڼي استلام وکړي بسم الله الله اکبر او به طواف شروع کی. د دې خاصیت دا دی چې د څومره ګناهونه نافرمانی جرایم کړي دي دا کاڼي تیغه ګناهونه راکاږي ویش کې ته مکمل د ګنا نه دی پاک شو بیرنش. نو خلک د ګناهونو صفا کړل او دا کاڼي په خپل ور شو او به دې چې طواف شروع کی. امام غزالی رحمت الله علیه لیدي د طواف په یو قدم باندې 3 کروڑ نیکی ملاوي 3 کروڑ نیکی او دغه ځکه چې مونږ کې یو مونږ په 1 لک مونږونو باندې بلی. په دغه مبارک خار کې قرآن نازل دی. خار دولو خارون مبارک په مدینه منوره کې قرآن نازل دی. مسجد نبوي کې یو مونږ دا په 50,000 مونږونو باندې بدلی. فی غار المدینه شفاء من کل داء. د مدینه منورې په دړو کې د بیماری نه شفا ده. او کم کس په مدینه منوره کې وفات شو او په جنت البقیع قبرستان کې دفن شو پیغمبر علیہ السلام فرمای كنت له شفیعا وشهیدا یوم القیامه. زبه د قیامت پر شفاعت کوم او زبه د گواه جوړی. په دغه مبارک خار کې قرآن نازل دی. نو کم خارونو کې قرآن نازل دی هغه خارونه مبارک ټول خارونه افضل او به په امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شوی دی. پیغمبر علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو سردار او امام دی. په دوی باندې د نبوت رسالت سلسله ختمه شوی ده او د ټولو پیغمبرانو سردار او امام دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل مفاتیح الجنه بيدی یوم القیامه. د قیامت ورځ به د جنت چابیان زما په لاس کې. لواء الحمد بيدي يوم القيامه. د حمد جنډه به موچته کړي. یطوف علی 1000 خادم
زر خادمان به زمانه گیر چا پیر د خدمت د پاره تاویږي دا الله مقرر کړي او 1,14,000 کم بیش انبیاء علیهم السلام دا به زما د جنډې د لاندې ولاړي ان الجنه حرمت على الانبیاء حتى ادخلها ټول پیغمبرانو باندې جنت ته تل حرام دي تر سوچ سے داخل شوي نه وانها لمحرمه على الامم حتى يدخلها امتي ټول متونو باندې جنت ته تل حرام دي تر سوچ زما امت داخل شوي نه د جنت چابیانې به زما پلاس کی زبد جنت افتتاح کوم جنت اته دروازې دي د جهنم اوه دروازې دي پیغمبر اسلام یو ځل مجلس کې تشریف فرما دي صحابه کرامو ته د جنت دروازو ذکر وکړ د جنت اته دروازې دي او د هر دروازې خپلوم دي باب الصلاه د منځ دروازه باب الصدقه د صدقې دروازه باب الجهاد د جهاد دروازه باب الریان د روجی دروازه نو صحابه کرامو چې دا خبري ووري ابو بکر صدیق رضی الله عنه تاسو کو د الله رسول داسیم سوچتا جنت ته خو چې یو کس داخليږي په یو دروازه به داخليږي امکان دادی چې په یو دروازه به داخليږي داسیم سوچتا فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها چې د دې ټولو دروازې نه ورته د مرحبا आवाज شي چې دې خو راځه پیغمبر اسلام تو فرمایل نعم وارجو ان تكون منهم او داسې کې دي شي او زما امید دي چې هغه به تاسو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل او به پیغمبر اسلام فرمایل انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه لا ياتي باب من ابواب الجنه الا قال له مرحبا مرحبا تاسو کې یو کس پی جنم دا غپلار پی جنم کله چې جنت طرف تر رواني د جنت د اتو دروازو نه ورته د مرحبا आवाज راځي صحابه کرام مجلس کې ناشتي سلمان فارسی رضی الله یو صحابي دي ا د ډیر تعجب د وجه نه داسې پدی کوندو شو او دا شرکت شو د الله رسوله دا دومره اوچت وال شان والا سړی خوراتوخه سوق دي د الله بنده دي ستاسو امتی دي زمنګ مرګري دي دا راتوخه دا سوق دي وې دا ابو بکر صدیق دي چې دته بد جنت د اتو دروازه د مرحبا आवाज راځي نو پیغمبر علی السلام د ټولو پیغمبرانو امام سردار دی تاسو به چې امام څنګه دی امام کا چاته ویل کدل تقاری شپ تاسو له منځ در کې دا تاسو امام دی تاسو مقتدیان نو پیغمبر علی السلام خود ټولو نه اخره کې دنیا تراغلی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء ذاخری پیغمبر تاسو اخری امت او زمدا مسجد دا د پیغمبرانو په مسجد کې اخیر مساجدو کې اخری مسجد ما نه پس بل پیغمبر دنیا ته ناراضي نو دا پیغمبران خو مخ کې تیر شي زمون پیغمبر د دوی امام څنګه دی د معراج په شپه باندې کله چې پیغمبر علی السلام د الله راز او نیاز لته الله جبرائیل علی السلام رولېګ او پیغمبر علی السلام د مکی مکرمین روان ک او هغه زمانہ کې به په قافلې تجارت د پاره شام تتلی نو د یو طرف نه په یو میا شام ته رسیدي او چلته به تجارت کو تجارتی قافله به واپس را روان شو نو په یو میاش کې به د شام نه مکی مکرمه ته قافله را رسید جبرائیل علیہ السلام چراله ځان سره د جنت نه بوراق روستي پیغمبر علیہ السلام په بوراق باندې تشریف فرما ک او به د مکی مکرمین شام ته روان شو د جنت بوراق دی په هوا روان او د جبرائیل علیہ السلام شپږ سو وزری دي ک دوه وزری کولو کې د دنیا په پټه هغه په خپل وزرو باندې په هوا کې والوت او د مکی مکرمین او شام ته د سترګو پرب کې ورسېدل چې شام ته ورسېدل په شام کې بیت المقدس یو غټ مسجد دی ولس میاشتي د صحابه کرامو په ابتدایي دور کې قبله ته شوی دغه طرف ته به منځونه کېدل او دا ورکوټه مسجد نه دی غټ مسجد دی د غر د پاسه جوړ دی شپېته جیربه کې دا مسجد جوړ دی شپېته جیربه کې 240 کنال دا د مسجد رقبه او د دې مسجد لس دروازې دي او غیر چاپیره د دینه بره جوړه ده اکثر غمبران په دغه بیت المقدس کې پاتې شوی دي د خپل کتاب واز او نصیحت به او د خپل کتاب تبلیغ به کو او ډیر پیغمبران دغه مسجد سره خوا کې دفن دي او دغه غرته دغه بیت المقدس ته مخامخ بل غر دی هغه ته وی جبل زیتون هغه باندې وړ کوټګي و
عیسی علیہ السلام به د ورځې په دې مسجد کې د خپل کتاب واعظ او نصیحت کو درس او تدریس وکاو او د شپې باغ بل غر تلاړ او هغه کوټه غونډې باندې کوټه وا کې به آرام کو د شپې اعمال به ال تکول او زمونږ تاسو عقیده ده الله اسمانو ته عیسی علیہ السلام خېجولې نو هغه هم په دغه کوټګۍ کې د جبل زیتون نه فرشتو اسمانونو ته خېجولې او زمونږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې په آخري دور کې به دنیا ترازی او باقاعده د یو روایت مطابق یو نکاح بکی د دویم روایت مطابق دو نکاحګانې بکی باید اولاد به پیدا کی نو دغه بیت المقدس ته ورسېدل د جنت بورا کې دغل ته وتاړ د بیت المقدس مخې ته یو غټه پردا جبرائیل علیہ السلام هغه غټه ته اشاره وکړه پای کې سوري وشو هغه ته هغه بوکو تاړ او مسجد ته چننه وتل چې وی قتل د الله شان 1,24,000 کموبیش انبیاء علیهم السلام ټول الله د استقبال د لپاره حاضر کړي پیغمبر علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام چې د بیت المقدس ته ورننه وتل سلام یو او یو پیغمبر سره مصافحه وکړه او د یو پیغمبر سره خبر یو او بیا دا غینه پس چې د ټولو سره ملاقات وشو جبرائیل علیہ السلام فرمایل صفونه برابر کړي یو 2 رکعات مونږ کو او په جمع باندې ټول پیغمبران په صفونو کې ودرېدل چې صفونه تیار شو جبرائیل علیہ السلام فرمایل قدم یا محمد الی الصلاه اے محمد السلام تاسو امامت توړاندې شي نو د معراج په شپه باندې د پیغمبر علیہ السلام نه الله امام الانبیاء جوړ د ټولو پیغمبرانو سردار امام او چې کله د مونږ نه فارغ شو بار وروتل نو پیغمبر علیہ السلام له جبرائیل علیہ السلام دا لاس کې لاس ورک او به د اسمانونو سفر وشو په غټه باندې ودرېدل او بر روان شو او به په هر اسمان پیغمبرانو د دوی استقبال کړي لومبي اسمان ته ورسېدل آدم علیہ السلام استقبال وک مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالابن الصالح دویم اسمان ته ورسېدل عیسی علیہ السلام او زکریا علیہ السلام استقبال کړي مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح دریم اسمان ته ورسېدل ادریس علیہ السلام استقبال وک مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح سلورم اسمان ته ورسېدل یوسف علیہ السلام استقبال وک مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح او به پنځم اسمان ته ورسېدل هارون علیہ السلام استقبالی مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح او پشپم اسمان باندې موسی علیہ السلام استقبال کړي مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح او وم اسمان ته ورسېدل ابراهیم علیہ السلام استقبال کړي مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالابن الصالح او به چې د وو اسمانونو بر لاړل سدرۃ المنتهى یو مقام دی جبرائیل علیہ السلام فرمایل د الله رسول دین مخ کې کزم زما وزر سوزي د الله د نور تجلی دا به زما وزر اوسي باقی سفر بتا سوزان لکوي کم زی چې د فرشتو قد ختم شو د اغه زین زمون ستاسو د پیغمبر پرواز شروع شو الله د عرش او یازر پر دیو چتی کړي او یو تخیرولېګ دا غینو رفرف سدرۃ المنتهى تا او پیغمبر علیہ السلام پاغه تخ باندې سی فرماشو او دا تخ د الله عرش ته ورسی او به الله سره ملاقات شو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى او الله ته دومره نږدې شو چې درې ځل ورته الله فرمایل یا حبیبی ادنو مني یا حبیبی ادنو مني یا حبیبی ادنو مني ای زما حبیب را نږدې شه او نور را نږدې شه نور را نږدې شه دا دومره لوی سفر شو پیغمبر علیہ السلام جنت ولید جهنم ولید الله سره ملاقات شو الله سره خبري وشوي او به الله یو بهترین تحفه ورکړه چې ستا په امت باندې ما مون فرض او به منځونه 50 فرض شو او به چې هغه تخت پیغمبر علیہ السلام بیا تشریف فرما شو او سدرۃ المنتهى ته ورسید جبرائیل علیہ السلام سره ملاقات شو او به واپس را روان شو چې اوم اسمان ترالل شپږم ترالل موسی علیہ السلام د پوسو کو په تاسو منځونه فرض شوي 50 وې زما په امت باندې 2 منځونه فرض او مازیګر او زما امت د 2 منځونه نه دي کړي ستا امت خو ډیر کمزوري دي مزوس پسنګو الله ته درخواست وکړي چې د منځونه درته کم پیغمبر علیہ السلام د شپږم اسمان نه واپس لاړ او به الله ته درخواست کړي لا 15 کم کړل 15 ویخ پاتې شو چې واپس راځي موسی علیہ السلام ورته وی لاړ شه بیا کم کا دا ډیر دی پیغمبر علیہ السلام دوباره لاړ
او بیا الله ته درخواست کی سلويخ پاتې او بیا راځي او موسی علی السلام بیا واپس کی او بیا 15 دیر او بیا راځي بیا واپس کی دیر او بیا 25 او بیا 20 او بیا 15 او بیا 10 او کله 15 پاتې شو نه ځل پیغمبر علیہ السلام د شپږم اسمان نه واپس د امت په غم باندې غمجن چې الله دا منځونه راته کم کی چې کله 15 شو موسی علیہ السلام تو فرمایل امت ته ډیر کمزوري دي د دې منځونو په اهتمام نه کوي الله تسوالو کچ دام ورته کم کی پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل منور حیا راځي نور الله ته نشم ویل چې زما امت 15 منځونه هم نشي کولی دا منځ دا په عرش باندې الله فرض کړی روزه فرض کیدا آیاتونه رالل چې پتا سو باندې د رمضان المبارک روزه فرض زکات فرض کیدا آیاتونه رالل پتا سو زکات فرض دی مالدارو باندې حج الله واستقت ور کړی ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا آیاتونه رالل په مالدارو باندې الله حج فرض کړ مونږ فرض کیدا الله پیغمبر علی السلام خپل ملاقات لوغو مونږ تاسو چکو زمونږ په دې رمضان کې د مساجد ډکی خالق د مو اهتمام کوي د تراویح اهتمام کوي د ختم اهتمام کوي د تهجد اهتمام کوي د دعاګانو اهتمام کوي د تلاوت او د ذکر اهتمام کوي او ډیره د افسوس خبره ده د اختر په ورځ باندې چې کله د اختر مزوشي نو تاسو په ورځ د ماسپخین جمع وګورئ په مسجد کې یو صف هم برابر دا خلک کم خلاص د اسمان توفیجی کې د ازمکه د دنش لیمون صرف په رمضان کې فرض دي منګ به صرف په رمضان کې مونږ کو دا ډیره د افسوس خبره ده روزم فرض ده منظم فرض دي مونږ خو الله ول فرض کړی بین العبد والکفر ترک الصلاه د بندو د کفر منس کې صرف مونږ پرې خودل فاصله ده من ترک الصلاه متعمد فقد کفر چا قصدن مونږ پرې خود کفر ته ورسید حدیث د جهنم په دروازې نو ملیکل شو او زما محترم د مو اهتمام کو د رمضان میاشت د ټریننګ د پاره ده د چا چې رمضان څنګه تیر شو دغه څه به ټول کال تیری که رمضان کې د جمع اهتمام د تراویح اهتمام د تلاوت اهتمام د ذکر اهتمام د استغفار اهتمام د دعاګانو اهتمام ټول کال به د داسې تیری مجدد الفاسانی رحمت الله علیه لیکلی د چا چې څنګه رمضان داسې به باقی کال تی که رمضان د چا ګډ ور تیر شو او د رمضان په میاشت کې روزه په لډو بلند کړ او پتاش باندې لند کړ او په ډرامو په فونو لند کړ او ډیر علاقو کې کرکټ کې ټورنمنت وباسي او والیبال کې او فوټبال کې په دې باندې زموږ مسلمانان روزه لندای نو زما محترم بیا دا خو د ټریننګ میاشته ټول کار بیا څنګه تیری او دا اخیره خاتمه ده چې اخیری خاتمه هم خشي دا اخیری ده که چانه سه کمی به شي په دې کې توبه او استغفار کوي الله دا ګناه را معاف کړي او دا دو درې ورځې په احتیاط باندې تیری کو چې الله روزي او تراویح قبولي زما محترم پیغمبر اسلام د ټولو پیغمبرانو امام او سردار باندې دا کتاب نازل شوی دی او فرشتو کې د ټولو فرشتو سردار دا جبرائیل علیہ السلام دا دی فرشتي به دا قران وحی ذمہ داری دا د دیوه او عجیب خبره دا چې فرشتو کې صرف دی فرشتي ته قران یاد دی د قران ورزي باقی فرشتو لقن نه ورزي امام سیوطی رحمت الله علیه لیکلی چې فرشتو له قران نو او د در منصور په لومبني جلد کې د سورته فاتحه په تفسیر کې لیکلی چې باقی فرشتو له صرف سورته فاتحه ورزي نو داسې مجالس او تفسیر راځي ځکه دا قران اوري قران د الله کلام دی نو جبرائیل علیہ السلام به دا قران راوړ ا د ټولو فرشتو سردار کوم میاش کې قران نازل دی دا میاش د ټولو میاشتو سردار ان انزلنا فی ليله القدر او د ليله القدر په شپه باندې قران د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته راغلی او به د ضرورت مطابق لګ شریف بنازلې ده نو قران په هر اعتبار سره مبارک کتاب دی او امت د ټولو امتونو سردار دی د ټولو نرستو دنیا ته راغلی د ټولو نم کې به جنت ته ځي دا الله شکر ادا کو چې په دې امت کې الله پیدا کړی قران زمنګ د هدایت د لپاره کتاب نازل شوی دی او د امام الانبیاء سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په کې الله پیدا کړی په دې د الله شکر ادا کو زما محترمو د رمضان مبارک میاشت تیر شو جبرائیل علیہ السلام یو ځل را لې پیغمبر اسلام منبر طرف ته روان دي په یو پوړی خپکی خدوی فرمایل امین به په دوی مخپکی خدوی فرمایل امین به په دوی مخپکی خدوی فرمایل امین خطبه نه فارغ شو صحابه کرام ته تپوس کې د الله رسول
خلاف مول خلاف عادت تاسو دریزل امین ارشاد او فرمای د دې څه مطلب وی جبرائیل علیہ السلام علیه درې بد دعاګانې وکړي او ما په امین ارشاد او فرمای خطرناک خیری عام خیری نه دي د چا خیری دي د جبرائیل علیہ السلام پټلو فرشتو کې د ټولو فرشتو سردار او امین په چا کړی دي ټولو پیغمبرانو سردار او امام او زیکم دی مسجد نبوی منبر رسول د پاسه په امین شوی خطرناک خیری دی الله دې ته زموږ تاسو حفاظت وکړي جبرائیل علیہ السلام خیره وکړه او بدبای وکړه هلاک دي شي برباد دي شي هغه کس چې پچا د رمضان المبارک میاشت رااله او د بیا بخنو نشو دا یقینا بد قیمت دی پیغمبر علیہ السلام فرمایل امین روزانه درو جماعتي په وخت کې په لکونو خلق الله د دوزخ نه وباسي جنت داخلي د جهنم دروازې بند دي جنت دروازې کولې دی مسلمان دی او د بیام د بخنی فیصله ونشو دا څومره بد قسمت دی نو دای لومبنه بد دعا او دویمه دعا وکړه هلاک دي شي برباد دي شي هغه کس د چا مور پلار بوډاوالی ته ورسل او دوانه یا یو د دوینه او دی بچی دومره خدمتونه چې د دوی په خدمت ځان جنت ته ونه رسو وی ما ویل چې امین او درېمه بد دعا وکړه هلاک دي شي برباد دي شي هغه کس د چا په کې چې ستاسو نوم مبارک ذکر شي او درود نه وي صلی الله علیه وسلم وی ما ویل چې امین دا درې بد دعاګانې جبرئیل السلام وکړي او زما محترم دا مبارک میاش د چا بخنه بنه کی اوسم زمون په دې مسلمانانو کې داسې خلک شته بل زما یو خبره چا وکړه یو کس ته زی پیژنمو د نه پیژنم نو ما ته چویل چې د یو روجم نه د نیولې خود زو جان دی روغ رمټ دی الکه روجي ولی نه د نیولې وې دې ټیکسي چې او چې سار ټیکسي وباسي د غرمه کې کور تراشي وې چې زروج شم نیوي دا تند بد چا پلار برداشت وې ډک جامو بوس مسلمان دی او زمون ستاسو په علاقه کې اوسي او روزنه نيسي تاسو څومره خلک داسې دي چې روزي د سره نيسي نه خو پټ دی هغه کلیر نه دی یعنی د ناظری کنسپټ کلیر نه دی او زمانیم تیری کې شپېتا او یا کالم تیر کو او اخرت تلاړو کله نا کله سوچ کې لاړ شم چې یو مسلمان یو دی د شپېتا او یا کال تیر کی او اخره کې ولا مرګ راشي او دی قبر در تیار شي او دی په غلحت کې کیدی او د تو لګیو داخل کا ور سره بس داخل کته بس بیا راشي او دی غریب پټول عمر کې ساده قران کریم هم نيز د کړي او دی وی مسلمان په اسلامي معاشره کې د خدای پاک او یا کال عمر ور کړي کم از کم او دی التداسه دوله اسد وخت په لاړ شي کنه او دا تاسو شي ظالمه او یا کال اتیا کال عمر نو تا پکې د قران کریم په ناظره باندې ساده ناظره د قران کریم تا زده نه کړې شو نو تاسو کو تا دی اخرت تزان سره سره وړه د دې وجنا موږ له پکار دي کوم شران دي که شران دي ماشاءالله د حفظ یو ترتیب روان دي ناظره نن سبا ماشاءالله ډېر به مهنت کیږي څوک به خپل بچی ته یو صورتم په مشکل وخی او قاریان حضرات دا باندې وخت دا خبرم کی قاریان حضرات چې وال ډیر کوي نو دا چې خپل بچی ته سبق شروع کی بس په دوه مرض باندې وتا کتاب هم شلولي زورک شپاسه دا شی دی مون سره شی وی یعنی زه سبق هم خیم ولا ما خپل ماشومان ته لالب بات اسانه یو خو بس قاری صاحب ته کینو ما قاری صاحب زه خو په نه پیګم بس ته پیش او کار دې پیش بدی ته تسناغي ناظره ماشاءالله حفظ هم کړي ولکه ټوله په دغه د قاری صاحب په مدد سره کړی دي نو تا خپل بچی ته یو ټکی په شو خولې هغه ای بي سي چې یې په لور ټیوشن نیسو ځکه چې خپل مور پلار ته کله غوسه راځي هغه جذبه دغه زیاتې چې دې زر کامیاب شي نو الته کې هغه دغه اکسلریټ شي هغه توانایي نو بس اخره کې هغه والو تلاړ شي خبره نو سره جګړه جوړه شي نو بچی ته سړی سبق نشي غولې د دې قاریانو صاحبانو د استادانو د سکول د استادانو د مدارس استادانو ډیر لوی احسان دی هغه کې په تنخواه او کاسه تنخواه خو مونږه مخلو مونږ چې دفاترو کې کم سرکاري دفاترو کې یا عام پبلک دفاترو کې ناس مونږ هم تنخواه خو دغه منصب پیغمبري منصب دی
او انتهایی ګران کار دی چې د بل بچي ته تعالی به غصه درځي او غصه به کنټرول کې کله کله قاریان والا مو کې دا دی د خپل دغه کې هغه دغه نه وځي کله هغه دایرې نه وځي بس برداشت ختم شي اگر چې ډېر وال نه پکارو داسې معمولي غوندې اسې دغه پکاري او ماشومان هم پکاري چې هغې د والو نوبت رانه ولي او هر سبق چې دی په ټیم ټیم باندې اوري چې استاد له غصه رانه شي ځکه چې استاد خو بیا وال کوي نو ماشوم لم پکاري چې هغه توجه ورکړي نو عرض دا کومه چې لکه ماشومان دپاره خو مدرسه ماشاءالله شته دی خو دې مشران چې دي دا مشران دې عموماً نه دا عزم وکړي چې دا قرآن کریم دا ساده ناظره باندې په خویه دې کې غلطیانې ملتیانې شته دي زه روان سبق نشم ویلی او بعضې ځینو کې نه پوهېږم چې دا سکته پکې څنګه یو او دا وقف څنګه یو دا مد څنګه یو او دا کم انداز سره کم علاماتو سره چې دا قرآن کریم دننه لیکلی شوي دي دې علاماتو سره یې زه ویلی شم که نه شم ویلی نو هغې په دې سایډونو باندې حاشیه باندې ورته لیکل کړي چې دلته وقف لازم دی او دلته کې چې دا مد دی او دلته دا دی دلته دا دی دا قاریان صاحبان ماشاءالله په هر مسجد کې به تاسو ته عالم او قاري ملاویږي او خدمات د هغې وي دا د الله تعالی ډېر لوی فضل دی یقینا کې زمونږ دور کې سن 86 خبره کومه جي 86 دغه انډو دا جزو د سکول اینه پس بیا موږ مدرسې ته لاړو الحمدلله ښه ډېر ښه تعلیم لسمه پورې کړو اعلی زموږ استادان هم ډېر اعلی استادان مو سره محنت کړو خو بس هغه فیلډ بدل شو بیا خوا لاړو چې لاړو نو د پېښور کې د علوم سرحد کې علامه ایوب جان بن نوري رحمت الله علیه یو ډېر غټه اداره ده هغې ته چې لاړو نو زموږ استاذ لکه یو استاذ نو هغې داخله فارم ورکو نو کسان ناستو داسې نو د اول کلاس کسان یې جمع کړي او زه لږ لیټ تللی وم نو بس بیا ما هم فارم راکړو بیا حافظان څومره دي نو 120 کسانو نو په هغې کې 60 کسان حافظانو لاسونه اوچت بیا وی دا نورو درېږې نورو بلکل بس هغه دغه برابر نو ورته وی تاسو حفظ څنګه کړی دی تاسو خو میټرک سره حافظان هم یې وی جي زموږ په محله کې مدرسه وه نو موږ به فرست ټایم کې سکول وی او بیا به راتلو نو سبق به هم وی نو حافظان شو نو چې موږ نه یې تپوس وکړو موږ ورته چېرې جي هغه دور کې بس جومات کې به مونځ کوو او په ناظري باندې قرآن کریم ویلي او لسمه پورې تعلیم کړی چا دا یو دغه نو ماحول نو جوړ چې قرآن یاد هم کړه موږ به قرآن هم یاد کړو او داسې ازمایشي تر یو ځلې سوره ملک دا تبارک الذي ما ازمایشي ته وره یو قاري صاحب اوسېدو په مسجد کې هغه ما ته ویل دا حفظ ډېر ګران کار دی او که ته یعنې که یادولی شي نو دا سوره ملک یاد کړه او زه کېناستم سوره ملک مې یاد کړو ما ته 100 روپۍ به درکړم که دې یاد کړه بس ما اوسه پورې نه دي راکړی خو لکه ما هغه یاد کړو ورته مې وورم نو خو لکه دا ترتیب داسې جوړ نو چې ګینې داسې وکړي چې ګینې یاره دا یاد کړې چا به دا نه وي چې قرآن یاد کړې ماحول نو نو جي د دې وجې نه موږ قرآن نه دی یاد کړی نو یو افسوس راته وشو خو چې اوس دا ماحول ګورم د دې زموږ د علاقې او د دې پوره ملک او د دغه نو د حفظ دا ترتیب ماشاءالله روان دی نو چې په سینه کې قرآن وي که نه او دې لاړ شي قبر کې کېښودی شي نو یاد ساتئ روایاتو کې راځي چې دا قرآن کریم د یو ښایسته نوجوان په شکل کې دا د صاحب قبر له راشي او ده ته وایي چې زه ستا ملګری او د جنت په دروازه باندې چې څو داخل شوي نه نو زه تر هغې پورې ستا ملګری یم او داسې ډېر روایات دي د صاحب قبر د دې حافظ دپاره چې ده نو زه رایم که سړی ډېر په پوخ عمري بس یادی دي که دې کې انسان له مرګ راشي نو دی به هلته به حافظ شمارلی کېږي دا د شریعت دغه دی چې دی به هلته حافظ شمارلی کېږي یو سړی علم کوي علم کې ورته مرګ راغی علم پوره نه شو دی به هلته کې کامل عالم لیکلی کېږي ډېر کنسیشن دی جي دین یسرن دین کې آسانۍ دي
دا پکې څونه عجیبه اساني ده چې تا یو کار مکمل کړی نه دی او ته مکمل حسابوي نو القرآن حجة لك وعليك دا قرآن کریم چې دی یا دا به هلته کې یا ستا دپاره دفاع شي او یا به ستا خلاف چې دی نو دی بیا هلته کې په ایکشن کې راځي نو که چا د قرآن کریم دلته کې زده کو د دې په تعلیماتو باندې عمل وکړو هلته کې القرآن حجة لك دا تا لپاره دلیل شو دا مشعل راح شو دا به تا جنت ته راکاږي او که چېرې دې ته توجه دلته ونه شوه نو حجة علیک دا بیا ستا خلاف حجت دی چې زه تللی وم دنیا ته رالیږلی شوم خو د ما ته توجه نه ده راکړې نو القرآن حجة لك وعلیک دا مدارس دا مساجد دا شعائر اسلام دا د دین دا نښې دا یا د دې عظمت که خیال ونه ساتلی شو دا به د قیامت په ورځ باندې خلاف ګواهي ورکوي په محله کې مسجدو دا ځمکه به خلاف ګواهي ورکوي دا لوډ سپیکر دا آواز به خلاف ګواهي ورکوي چې سحر اذان کېدو د کمرې په روشندان کې به د آواز ورننوتو خو سحر مونځ له چېرته نه دی راغلی د ماسخوتن مونځ له نه دی راغلی د مازدیګر مونځ له نه دی راغلی دی به خپل سکرین ته ناست و سکرین به د سټډي کوو هغه به یې چې دی کته او هغه به او دې طرف ته دا توفیق ورته نه میلاوېده چې زه دا ګورم اوازان کېږي چې دا بند کړم پخوا به هندوان هم چې د مسلمانانو مسجد خوا کې ډولۍ به یې بوتله او دغه به ډنګ ډونګ به یې کلته به یې بندولو هندوانو خو بندول به اوس دا دغه ختم شو دا یو منځ کې یو ګیپ راغو د شعایرو د عظمت او د مسلمانانو په منځ کې ګیپ راغو د علماو او د عوام الناس په منځ کې یو ګیپ راغو ګیپ یهودي ازم چې دی دا یو ګیپ پیدا کړو نو بس اوس ګیپ راغو بې اعتمادۍ په معمولي خبره باندې بې اعتمادي پیدا کړي چې یاره دا خلکو د عوامو د علماو نه هغه اعتماد کم شي نو دوی به بیا مسجد به شاړ شي مدرسه به شاړه شي قرآن کریم ته به توجه کمه شي دا مختلف ایشوز او مختلف یو ایجنډې دي دا یو باقاعده د یو سکیم تحت چې دی دا ټول دغه کېږي نن سبا د دو تهذیب و جنگ دی مغربي تهذیب او اسلامي تهذیب دا جنگ دی تهذیب کې دننه د ده دا خېټه ډېره غټه ده د تهذیب دې کې ستا کلچر هم دی دې کې ستا باډي سټرکچر هم دی دې کې ستا منټلیټي هم ده دې کې ستا هر څه هغه په دې کې دي دا کمپلیټ چې دی نو ستا د دې باډي چې دی دا د ده یو دغه شروع دی یو جنگ شروع دی یو محنت شروع دی د دو تهذیبو دا جنگ شروع نو دې کې هغې جمع ضرب منفي او مساوي منفي نو منفي طرف ته سړی نو سړی به کوشش دا کوي چې دا هغه منفي د جمع سره یو ځای نه کړي که جمع سره منفي یو ځای کړو نو هلته از ایکول ټو منفي که نه بیا منفي راځي نو ته به د منفي نه ځان ساتې نو علاوه ته به ته چې دی نو ګولۍ خوري نو د یې خوبونه به ځان ساتي په یې خوبو به نه لامبې هغه منفي سایډ به چې دی هغه نه ټچ کړې نو دا مثبت به ستا صحیح رواني او که نه ته چې دی نو دواړه چې دی متضادین دواړه یو ځای کې چې یو طرف ته په بریک باندې یو د ګاډي سټارټ کړم او بریک ته نیولې دي تا ګاډي به مخکې نه ځي دغه رنګې زموږ دا نظام دی زموږ دا ژوند دی چې دا ژوند چې دی دا په اسلامي دغه باندې به هله ځي چې کله مونږ دې کې د دې ماینس دغه وکړو د دې قلقمه وکړو نو هله به تا په مثبت کې به ته روانه یو نو زه دا عرض کوم چې مونږ له پکار دی چې مونږ خپل تعلق چې دی قرآن کریم سره مدرسې سره نو دا مشران چې څومره دي او دی قرآن کریم نی ویلې نو هغې دې اوس نه شروع کړي نن دې دا عزم وکړي چې یو خو به 15 واړه وخته مونځ زه جمع سره کوم او دویم دا چې زه به چې دی نو قرآن کریم نن په ناظره باندې صحیح تجوید سره قاري صاحب سره شروع کوم ما یو زمانه کې د بوډاګانو داسې یو کلاس جوړ کړی هغې ته ما سبق ښه خو هغې ډېر زیات کمزور وو نو کمزورۍ د وجې نه هغې یو به رانه تښتېده نو هغې به رانه یو تښتېده نو اخره کې بس یو کس راته پاتې شو نو هغه بیا سبق ووی تقریبا بیا بل چا سره مکمل کړي خو لکه وی نو اوس وفات دی نو 2 ځل ما ته خوب کې راغی نو هغه ما سیخ ډېر ښه ولیدو نو لکه دا وي داسې چې لکه ته به همت کې نو کار به کېږي او دا مه وایه چې ګینې زه بوډا شم نو زه اوس پې نه پوهېږم دې قاعده باندې نه پوهېږم په ناظره نه پوهېږم
نه ته که جادیزو پل کې کېنو یقینا که په هر څه پوهېږي په هر څه پوهېږي ګاډي پېژنې دا پوره سوداګانې پېژنې دا وړې وړې خبرې پېژنې نو بس دا الف با تا ساده ساده خبرې دا خو تاسې په سیډي خو تا کې انسټال د مخکې نه د سپیکینګ هغه سیډي خو انسټال ده الف با تا سا خو تا سره شته دی طبیعي طور او خلقي طور دا خدای پاک تا کې داسې خو صرف دومره ده چې په دې ژبه باندې هلته کې هغه مطابقت وکړه چې هلته الف داسې دی او ته یې وې با نو په شونډو دې با راځي خو هلته کې هغه با داسې لیکلی چې لاندې ورته یو ټکي کړی دی نو دې انداز سره او پاس تا ده نو تا ته پاس دوه ټکي دې انداز سره روان نو ماشاءالله چې دوه میاشتې کېږي قاعده به پوره شي او بیا به ناظره او دا نو عرض مې دا دی چې لکه دې ته توجه ورکول پکار دی حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي چې لومبي علامت د الله تعالی د سره د محبت د دعوې لومبي علامت دا دی چې ده به قرآن کریم په ناظره باندې ویلي نو مونږ دا سوچو کو ډېر خلک داسې چې ټول عمر تېر کړي قرآن کریم زده نه کړي نو کم از کم چې په د الفاظو نه خو وځو که نه مونږ اوسه پورې پوره اسلامي معاشره د هغې تقریبا زه به دا وایم چې 70% خلک هغه په الفاظو کې لا پراته دي دا قرآن کریم دی فرست سټیج کې پراته دي چې په ناظره باندې قرآن کې ورته دلته ورته تکلیف دی زه چې دا تکلیف ورته ولې دی تا ته په ریاضۍ کې تکلیف نشته په انګلیش کې نشته د هغې سټایل باندې پوهېږې فزیکس کیمستري بایولوجي درځي او ډبل میث څه نشي کولی ته هر څه درځي درله خو چې دلته ساده په ناظره باندې قرآن کریم تا وخت نه دی ورکړی اصل وخت دې نه دی ورکړی که وخت دې ورکړو بس دا به تاله درځي ته زما نه زیات قابل یې هم د یو معاشرې د یو کلاس ملګري او دا خلک دي که نه ټوله خو څوک یو خوا لاړ شي څوک بل خوا لاړ شي خو کم از کم لکه که هر خوا ځي خو د مسلمانۍ نه خو بل خوا نشي تللی د دې وجې نه دا کنسپټ چې کلیر چې ناظره ماشاءالله چې مونږ له راځي چې مونږ ته مخکې شي چې خپل قرآن ویلی شي د آخري 2 سپارې هم یادې کړې ورسره او ناظره باندې قرآن کریم او جمع سره مونځ او د سحر د مونځ اهتمام او د ماسخوتن د مونځ اهتمام ورسره مازدیګر په مارکیټ کې نو د مازدیګر د مونځ اهتمام دا ټول کول پکاري انشاءالله دا ژوند یو ټایم ټیبل سره چې تیر شي نو دا به کامیابي او که نه 60 سال تیر کړي او ټایم ټیبل پکې نو شاته به وګورې نو بیا به ډېر خفه شي چې اوفو دا ژوند خو ډېر زیات په بې ترتیبۍ سره تیر شو ډېر بد نظمۍ کې تیر شوی دی اوس بس حکم رنز ریټ به دونه بړه وي چې ته به بیا اسم نشي کولی نو مخکې نه دا هر څه پکاري زه وایم که چا مخکې استغفار نه کړی او روزانه یو 100 ځل پکارو نو ځان ته یو حساب ولګي د استغفار دا کوټه دې پوره کړي د لا اله الا الله دا کوټه دې پوره کړي چې لکه 15 سال نه وروسته خو ما باندې هر څه فرض او دا خو زما 60 سال عمر دی الله دا استغفار شروع کوم چې د یومیه زما د استغفار 100 ځل راشي یا 200 ځل راشي لا اله الا الله راشي او دغه رنګې درود شریف راشي او دا ځان له یو بینک بیلنس د آخرت ځان له یو توشه دا مخکې نه دلته تیاره کړي مشکله خو نه ده نیمه ګنټه کې دا ټول اذکار کوي او هغه وروستو هغه چې څونه کوم برډن جوړ شوی هغه هم پکې پوره کېږي کور کېږي خو دې ته وخت ورکول پکاري او یو لاهې عمل سره سوچ پکار دی نو انشاءالله بیا به راجل بیا به خوشحالي وي ته به ذهني ټارچر باندې ته به ذهني مطمئنې تا ته به یو اطمینان یقین او په دین کې اطمینان دی الله په یاد کې اطمینان دی د شریعت نه اخوا دې خوا اس یو ځای کې اطمینان نشته اطمینان د الله تعالی په یاد کې دی قرآن کریم کې دی احادیث مبارکو کې دی شریعت کې دی په مسجد کې دی مدرسه کې دی قرآن سره څوک تعلق ساتي دی به مطمئن اس به ورسره خو مطمئن وي او د اهل علم طبقه دا خو ډېر زیات لکه دی ډېر بې پروا وي ډېر بې نیازه ژوند تېروي ولې د دې هغه طرف ته لینک مضبوطي نو پروا هم نه کوي دا پروا نه کوي چیرې څه به کېږي او دا پیسې داسې دا داسې هر څه خدای پاک انسان له ورکوي خو لکه اصل د ژوند چې دی نو هغه ضابطه ده چې مونږ دې قالب کې راشو نو نن نه پس چې بس دې قالب کې مونږ اوس نه یو عزم وکړو چې انشاءالله نماز با جماعت او روژه را روانه ده روژه کې خو بیا زه خو وایم چې بس هغه یو ساده موبایل یو پای باندې هم سایلنټي او پای باندې چرته هغه اطلاع راځي چې سړی پته لګي چې جواب ورکوي او ایمرجنسي کال سړی ریسیو کوي او نور چې دی نو ټول وخت دا روژې له ورکړي د روژې نفل هم په فرضو باندې دي او دې کې بیا یو په 200 د الله تعالی یو نظام دی او دا قرآن کریم چې دی د دې دا یو حرف چې دی که نه جي زه تاسو ته یو عجیبه روایت بیان کوم مستدرک حاکم کې یو روایت دی
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک په مونځ کې په ولاړه باندې قرآن کریم لولي نو پر یو حرف ورته سل نیکۍ ملاویږي چې الف لام میم وي نو 300 نیکۍ شي ځکه چې الف پکې بیل دی او لام پکې بیل دی او میم بیل دی نو دا 300 نیکۍ په الف لام میم کې شو او دا په لکهو حروف دي نو څومره نیکۍ شوي او بیا چې دا بار بار لولي او چې په ناسته باندې مونځ کې څوک قرآن لولي چې بیا به په یو حرف باندې 50 نیکۍ وي او عام حالاتو کې چې سړی چلتا پھرتا قرآن لولي نو بیا په یو حرف باندې 10 نیکۍ ملاویږي نو په الف لام میم 10 نیکۍ نو دا ټولې نو کېدای شي دا 10 هغه 300 دا خپلو کې یو ځای شي او بیا ولا ضرب ورکړي شي 3000 ته خبره لاړه شي نو دا قسمه لکه یو د قرآن کریم هغه په فضایلو کې دي چې دومره ثواب دی او بیا روژه ده نو روژه کې بیا د چې رضایلو نه ځان وساتو زمونږ دا مصیبت دی چې مونږ کمایي کوو خو زمونږ کمایي چې ده نو هغه ضایع کېږي عمل وکړو خو چې غیبت وکړو خبره خرابه ټوله ورځ مزدوري وکړو مازدیګر هغه پیسې چې لکه سړی پیسې داسې وشلي او نیر ته یې وغورځوي زمونږ د اعمالو همدارغې چې د اعمالو حفاظت نه کوو ښودنې نه وساتو او بل طرف ته د هوا نفس نه وساتو لکه دا یو څیز دا مې زړه غواړي چې زه فلانې نیک عمل وکړم او دا مې زړه نه غواړي چې دا فلانې نو هغه هوا نفس کې مبتلی نه چې کوم ځای کې تا ته نفس وي چې دا نیک عمل وکړه او دغه مه کوه دا نه په دغه وخت کې چې لږ مضبوطېږه چې هوا نفس ابتلا نه سړی بچ شي نو رمضان روان دی مساجد آبادول پکار دي او الله تعالی مونږ ټول خپل حفاظت کې واخلي دا بیماری چې دا کرونا راغلی ده الله دې رفع دفع کړي او الله یو طرف ته کړي الله یې عافیت سره